السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو، ګورخسال تاسو ته معلومه وي چې ګورخسال د عزتګل نه څه موده مخکې طلاق اخیستی و. راځئ مینوالو، ټول حقیقت زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. نن سه دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینه وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو، ګل رخسار چې دا د پښتو ژبې یوه مشهوره سندرغاړې ده چې د عزتګل ښځه ده. مینوالو، عزتګل چې دی نو د ګل رخسار سره د ډېر د مینې محبت نه واده کړی و چې ګل رخسار د عزتګل خبره نه منله. عزتګل مجبوره شو چې ګل رخسار نه د نن نه 4 میاشتې مخکې طلاق ورکړی چې عزتمن هغه په سوشل میډیا باندې د هغه ویډیوګانې ډېر زیاته سختې وایرل شوې وې چې موږ پرې په خپله پرې ډېرې خبرې پرې کړې وې او ډېرې ویډیوګانې هم د هغوی شیر کړې وې. چې مینوالو چې بېګا مې یوه ویډیو وکتله نو ګل رخسار د عزتګل په سینه باندې سر ایښی دی او ویلي دی چې زما د تا نه علاوه وخت نه تېرېږي، زه نه غواړم چې د تا نه جدا شم. نو مینوالو چې هغه ویډیو ما مکمل وکتله نو یعنې دوی بیا دواړه یو ځای شوي دي او ګل رخسار د عزتګل سره دوباره بیا یعنې نکاح تړلې ده او دواړه ښه ښایسته خو خوشحاله زندګي کوي. خو مینوال نه پوهېږم چې د ځان د مخکې کېدلو دپاره دوی داسې کار کړی که نه د رښتینوي داسې یو بل ته طلاق ورکړی که نه دوی پیج خپلې مخکې کوي یا چینل یې مخکې کولي. مینوالو، د طلاق خبره دا ډېره زیاته سخته د خطرناکې خبرې دي. په دې کې عزتمنو هېڅکله داسې څه خبرې نه دي په کار، ځکه عزتمنو چې دا ډېرې نازکې خبرې دي او په دې خبرو کې ډېره غټه ګناه هم ده. زموږ د عزتمنو تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.